جی بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات او نیکی هیلې مرګرو عبید ګمریانې يم یو ځل بیا د مالیار پروډکشن سره څنګه یې تاسو هیله لرم چې ښه به یې مرګرو یو ځل بیا همدغه خبره همدغه غوښتنه چې ګل زما د خاورې ګلونه چې په مثال د هنرمندان وي او هغه رجیږي نو په هغې زما زړه خوږېږي. یقینا چې زما ملګري دي زما د فیلډ ملګري دي مونږ یو ځای ناسته پاسته کوو یو ځای ژوند کوو د یو بل د حالاتو نه خبرېږو یو بل سره خپل حالات شیر کوو. ډېر ملګري داسې دي چې د ډېر ستونزو نه باوجود هم هغوی خپل ځان ټیک ساتلی دی په مخ باندې مسکا په سټیج باندې د هغوی پرفارمنس لاجواب وي او ډېر خلک داسې دي چې په لږ ټایم کې هغوی د هنر هغه اوچتې مرتبې ته ورسي او یقینا چې د دې په شا د هغوی سټرګل وي د فیلډ سره د هغوی مینه محبت وي. ډېر وخت مو نه اخلم او ډېره حیرانوم هم نه. زه زما د دغه نه مقصد زمونږ یو ډېره ښه هنرمند ده پری خان د هغې سره ستاسو ملاقات هم کوم او خبرې به مو سره کوو. جي پری خان السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو ډېره مننه په کومو الفاظو کې زه ستاسو شکریه ادا کوم. ما سره الفاظ نشته چې تاسو ما خپل دا دومره قیمتي ټایم راکو. ډېره مننه. پرې نن به ټولې د خوشحالۍ خبرې کوو د غم خبرې به نه کوو. هغه د اعظم صاحب یو 2 ټکي راته رایادېږي وایي حادثې مې دي په خپل وجود کې غلي غم خو زه یم غم زما یوه حصه ده او دا خو مخ په مخ روان یو چې بیلیږو ګنې لاره خو زما او ستا یوه ده. زموږ د ټولو یوه لار ده که ته وګورې که خان دی که غریب دی کفن به هم یو شاني که نه. بالکل بالکل. او په دې سات زه د الله تعالی لاک شکر ادا کوم چې الله شکر دی چې دا مرګ او ژوند او دا هر څه د الله په اختیار کې دي. ګنې چې انسان وغواړي د انسان نه هغه شته سکون او خوشحالي مو واخلي چې کوم هغه الله ورکړي د مخلوق نه ورکړي. جی بالکل همدغه خبره ده. یو بل ته نیت کېدل نه دي پکار بغض کینه دا شیزونه د زړه نه ویستل پکار دي. پرې دا راته ووایي که نه چې ستاسو دا فیلډ خوښ دی که نه دا مجبوري ده؟ دا زما مجبوري خو ډېر ورکوټی لفظ دی خو زما بالکل هېڅ اثرم نشته دی او په دې باندې هم ګزاره بالکل نه کېږي. خو بس دومره ده چې لکه هغه ما باندې حلاله ده زه په خپلو لکه محنت مزدورۍ سره دا ګټمه نو بس په دې زما د کور ګزر بسر کېږي او دې نه علاوه بله یوه اسره نشته. جی الله اسروي زموږ د ټولو یو حال دی د ټولو الله اسروي او تاسو چونکې تورسر یې نو ستاسو دپاره خو دغه خبره ډېره زیاته ژوره ده او الله دې وکړي چې ستاسو داسې سلسله روانه شي چې تاسو دغه نه کوئ مطلب دا دی دا فیلډ نه کوئ خو ستاسو خپل ذهن کې هم داسې جذبې وینم چونکې تاسو ما سره په سټیج باندې کار کوئ که نه نو ما ته دا اندازه وي چې ستاسو دا فیلډ پوره خوښ نه دی. که داسې څه دغه جوړه کړي الله تعالی وسیله جوړه کړي نو تاسو دا فیلډ پرېږدئ؟ بالکل زه په ګارنټۍ سره پرېږدم. دا ما ته ډېرو خلکو ویلي خو لکه حرکت یو انسان هم نه دی کړی او زه د الله نه تمه ساتم. زما 100% د الله نه دا تمه ده. اکثر زما په دې خبرو پورې خلک هم خاندي داسې خلک پکې خو زه د هغوی نه بالکل ګیله نه کوم ځکه چې د هر انسان مختلف سوچ دی او هر انسان بنیادي طور آزاد دی چې څوک سره یې ورکولی شي په چا پابندي نشته که څوک خبره کوي که بده کوي خو تاسو به دا یا منئ یا نه چې زه دومره کمې پیسې ګټم او هغه ختمیږي نه دومره برکت یې پکې. نه بالکل د دې په شا ستاسو هغه ښه جذبه ده او یقینا ملګرو که د مالیار په پاڼه باندې تاسو پری خان ما سره وینئ صرف دغه خبره درته کوم چې د هر چا جذبې نه کوي. مونږ چې فیلډ ته راشو یا سټیج ته راشو نو خلک وایي دا د دوی شوق دی یو ټایمه پورې دا شوق وي خو د هغې نه پس مجبوري جوړه شي. که زه تاسو ته ووایم نو مونږ داسې یو که نه دا ټول هنرمندان مونږ دیاړي مار یو او زمونږ دیاړي هم ستاسو زمونږ نه ګلکار او دغه ترکاڼ او دغه چې دي د دوی هره ورځ دیاړي وي او زمونږ دا دیاړي کله وي. ټیک ده دا نه ده چې یو سړی وایي چې یاره زه بس ټول عمر به دې فیلډ کې پاتې کېږم یا دا فیلډ زما دې حوالې سره خوښ دی. ټیک ده الحمدلله زمونږ ټول ملګري داسې دي چې لکه مونږ فیلډ ته مطلب داسې نظر باندې ګورو چې د دې ځای نه مونږ کمې پیسې اوچتو هغه بچو باندې خرج کوو د بچو تعلیمونه دغه ټول هر څه پې دغه کوي. که د مالیار په پاڼه ما څوک زما استعداد والا ملګري اوري او ویني نو دا به درته ووایم چې زه به په دې سکرین باندې ځان سره د پری خان نمبر دغه کومه چلومه تاسو ډایرکټ دې سره کنټیکټ کولی شئ دې سره رابطه کولی شئ. زما نمبر به نی د پری خان نمبر به د دې په دې ویډیو باندې او دې سره دا به تاسو ته انشاءالله د خپل زړه خبرې کوي او تاسو د خپل زړه نه دې سره امداد کولی شئ. دې سره یې مه کوئ خپل ځان سره یې وکئ او داسې پټ پناه یې ورکوي داسې پټ پناه ورکول پکار دی چې یو لاس د بل لاس نه خبره هم نشي او کیدای شي د دې یو نوی ژوند یو نوی دغه شروع شي دا ځان له
څه داسې کاروبار څه داسې دغه والي چې لکه وکړي چې هغې باندې د دې ګزر بسر کېږي نو دا به دا فیلډ نه کوي داسې ده بالکل همداسې ده بل دا لکه چې زه دې کار ته راوتم یا زما دا پن خوښ وی زه په وخت باندې راوتې وم خو به زه حالات داسې جوړ کړل چې پلار مې وفات شو ترونه نه و خاوند طلاق راکړو او 4 ماشومان وو نو لکه د هغې دپاره ډېرې لکه خیر هم 2 ورځې غوښتی دی او ډېرې په سړکونو هم شپې کړي دي خو الله دې زموږ د ټولو مل شي زه کلم نه غواړم چې لکه د خلکو دغه دردمنې جذبې لکه راوچتې کړمه ځکه چې دا زما ملګري دي زما د فیلډ ملګري دي زما ملاتړ دي او لکه شته دغه ستونزې څوک هسې نه وایي دا تورسرې ده د دې په کور ناسته د دې خوښه ده د دې عزت خوښ دی د دې خپل چم ګاونډ کې هغه اسکو سترګو سره یو بل سره ملاوېدل خوښ دي کوم چې عام خلک کوي کوم چې پښتنې کوي خو دغه مجبورۍ چې کومې دي دغه تاسو اورېدې نه پلار شته نه تره شته په کور کې څوک نشته 2 بچي چې کوم دي 2 بچي معذوره دي 2 بچي معذوره دي او 2 بچو د هغې خصمانه کول د دې په سر ده دا څه ډېرې لږې پیسې ګټي څه ډېرې لږې پیسې لکه زموږ د خلک دې له ورکوي د سټیج والا د پروډوسران ډېرې لږې پیسې ورکوي خو افرین شاه چې دا تکړه ده او په دې معاشره کې دې ځان نه ښه ځان نه دې ځان نه سړی جوړ کړی د خپلو بچو دپاره خپله مجبوري او د زړه حال یې تاسو ته ووایي ځکه ملګرو هر څه دروغ کیدی شي خو اوښکې دروغ نه وایي اوښکې د دې کنیکشن هغه پروردګار سره او زموږ دغه دعا ده چې یوازې دا نه داسې هر یوه تورسري چې وي د هغې څه ضروریات وي یا الله هغه تا سره شیر کولی شي مونږ ته یې نشي ویلی ته په پټو زړونو باندې خبردار او پټ ذهنونه تا ته ښکاره دي نو ته د دې خلکو د خپل خزانو نه مدد وکړي انسان ته اړو انسان محتاجه کېمه او یو ځل بیا ملګرو ته وایم چې د پری خان نمبر به په دې باندې چلیږي او که تاسو غواړئ چې دغه تورسرې د حیا او عزت لکه داسې ژوند تیر کړي چې لکه په کور ناسته وي او د دې کاروبار پې شروع کېدی شي نو د دې په نمبر باندې دې سره ډایرکټ رابطه وکړئ ما ته مه وایئ ستاسو دې قسم وي او مه هیله والا کوئ صرف الله سره خپل کنیکشن وساتئ دا کرامن کاتبین ستاسو په دې اوږو باندې ناست دي نو دوی به ستاسو هر څه لیکي او الله به د دې صله درکوي ډېره مننه خوشحاله او باد اوسئ او بخښنه درنه غواړم چې ستاسو جذبات ما دغه کړم نه ستاسو ډېره مننه بس زه خو صرف دا یو سوال کوم الله ته چې یا الله زه څنګه یم دا خو ما برداشت کړل خو بله تورسرې داسې مه کړي بس صرف دا سوال کوم چې بل چا لور خور داسې نه کړي نه انشاءالله الله دې خوشحاله او آباده لره الله دې تل بریالی لره او زمونږ خورې په دې فیلډ کې به ډېر خلک داسې وي د هغوی نظرونه غیر چاپېره د خلکو نظرونه هغه به داسې وي چې د ښکاریانو په شان به وي خو زه دغه هیله لرم چې خپل نظرونو کې حیا پیدا کړئ نو ستاسو نظرونو ستاسو کور والو طرف ته ستاسو بچو طرف ته به خلک د حیا په نظر ګوري ډېره مننه خپل ځان خیال ساتئ مالیار پروډکشن خپلو دعاګانو کې میا ساتئ او هیله لرم چې زما دغې خبرو سره دغې جذباتو سره د پري دغې جذباتو سره به تاسو اتفاق کوئ بل پروګرام سره به ستاسو مخامخ حاضرېږم په لوی الله مو سپارم ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ